الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. محترم حاضرینو مسلمانانو سورہ خوش قسمت دی آغا خلق چاینن بدے پاٹو کے دا قرآن کریم دا اختتام پروگرام کڑے دے آئیلا امداد زمیدار رون راغلی دی علماء راغلی دی طلباء راغلی دی او بیا سمرا خوش قسمت دے سلیمان بائی چاہ خپل زمینداری سرا سرا دا اللہ دا کتاب خدمت کئی او دا اللہ کتاب خلق و تخی رزق دا برکتی جوان دا برکتی چاہی کہ دا دینی سومی او دا دنیاومی وَإِمَّا سَنَ الدِّينُ وَالدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا سخوان کئی چی دین او دنیا دوارا جمع شی دا دین کارومی او دا دنیا کارومی اللہ ام رضا کی گی او اولاد ام رضائی بچی ام رضائی رزق حلاluمی نو دا بیا ډیر مزا او ډیر خوان کوي انبیاء علیهم السلام سورج تیر شوی دی نو انبیاء علیهم السلام بعد دنیا کار ان کو او دین بے ان کو او بدی باندې زمنګ د مذهب مشهور کتاب مبسوط کے علامہ سرخسی
یو بابی خود بائی کے باب القصب کے دا انبیاء علیہ السلام دا صحابہ و دا علماء و قصبون خودلی دی چخبل قصبو می پخبل لاس گٹو می دا دنیا ورسره دین خدمت می نو دا بیا ډیر لذت او ډیر خوند دی کله کله دنیاوی پیسی د کارخانو مالکانی خدا غي ژوند ډیر پریشان ای د خزي ځان لا کمرې د خاون ځان لا کمرې دی یو بل نه جدای یو بل بدی شي اولاد ځان له پلار نه خپي او پلار د اولاد نه خپي دولت ډيري مال ډيري کارخاني ډيري هغه د مال په خوند او دغه ژوند په خوند باندې پوهه نشي او کله لون تاکي و چړوړای شملي ساګي یو د خاوري کوټای خو پای کې انسان خوشاله او هغه ژوند نه خوندونه علي لذتونه علي داغه بی کوسی ته ګوري چې څوخ به کور ته راځي داغه بچي داغه تابعداري داغه فرمان برداري داغي وجدای چاګي دینداری نو دا دین اثر دای چې هغه لګ ډوډای نه دا لګ دولت نه دا لګو پیسو نه ډیر خوانوالی او هغه خوشاله د دیو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کور کې خوراک دور نه ام المؤمنین وای من کروا پرز ورځ ور نه بلید خدای جوان چې وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره خوشاله وو دا بی بیانې څومره خوشاله وي دا غي جوان څوره د خوشاله وو او هر یو بی بی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوشاله وا دا غي وجه دا چای سره دینو او کله چې دینی نو سړی د ژوند په خوان پوشي په خوشحالای پوشي او کله چې دین نه نو بیا پریشانی تنګي او زړه تنګي پریشانای خپي هغه ګوري چې زما په سبا باندې خوشاله ما په سبا باندې با زما زړه ته سکون راشي تاسو وګورئ اکثر تاسو خو نه لیدلی غټ غټ خلګي دولتمندي کارخانه‌داري بادشاہانی وزیرانی خو هغه ځان له ټوکو لوم یو کس ساتلی چې هغه ورته ټوکې کوي غب شپ لګوي ځکه د خوشحالي غواړي او خوشحالي نصیب کیږي نه او قرآن کې هم الله دا غي ذکر کوي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار دا الله په کتاب زړونه مطمئن کیږي زړونه خوشحالي دا الله کتاب سره اطمینان راځي او خوشحالي راځي یو عالم وای لو علم الملوک لقتلونا بالسيوف که بادشاہان زمونږ د زړه ژوند د خوشحالۍ نه خبر شو من سره به تورو جنگونه وکي او زمونږ نه به دا خوشحالي والی ځکه آی د دې خوشحالۍ نه خبر نه دي او آیا خلک چې هغې دینداري وه کله چې هغې وفات کېدل نو بیا هم هغې خوشحاله و حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چې کله وفات کېده داغه خزا داغه سر ته ناسته وه خپه وه داغه بې هوشي وه چې سود یې راغی نو ښځې ته یې وکتل وي ته ولې خپه یې نو هغې ورته وي ته مرې
زکا خپای ما زن کدن دے حضرت بلال ورتوئی الک محمدن غدن و اصحابا زبا سباد محمد علیہ السلام او دا اغل صحابه سره یو ځای کېږم دا خو د خوشحالۍ وخت دی ما تکلیفونه تیر کړیو مصیبتونه می تیر کړیو وال می خوړلیو په تودو شګو کې راخلې ما نن زما د خوشحالۍ ورځ راغله نو ته خپای دا خو د خوشحالۍ وخت دی او چا کې چې دیني هغه باندې مرګ راشي نو هغه مسکی او هغه خاندي تاسو وګورئ نیک سړی چې کله هغه وفات شوی یا مسکی ځکه هغه خپل خوشحالۍ ویني چې مخکې را روانې دي هر یو انسان دا غواړي چې زما زړه خوشحاله وي زه مطمئن یم زه په اطمینان یم خو چل والا نه ورځي چا د زړه د خوشحالۍ دپاره رباب راغستی دی چا د زړه د خوشحالۍ دپاره ډولکی راغستی دی چا د زړه د خوشحالۍ دپاره گپ شپ په حجرو کې شروع کړی دی او چا د زړه د خوشحالۍ دپاره دولت او پیسې ګرځولي دي خو هغه د خوشحالۍ شی نه و د خوشحالۍ شی هغه د الله دین او د الله کتابو او دی وجه نه چې چا عقیده د چا عمل د خدای کتاب سره برابر شو هغه خوشحالي ولیده او د چا عمل او عقیده چې د خدای کتاب سره برابر نه نو هغه خوشحالي ونه لیده خفګان دی او خفګان دی کله چې قرآن کریم وګوري اول دا عقیدی اصلاح کوي چې عقیده سمه کا او په الله باندې اعتماد او یقین وکا چې یو ذات شته چې هغه زما د نفع او د نقصان مالک دی انسان چې یو کار کوي په اسبابو کوي په لاسو نیول کوي په خپو تلل کوي په سترګو لیدل کوي په غوږونو اورېدل کوي الله یو ذات دی چې هغه ظاهري اسم نشته او د هر څه نه خبر دی ظاهري ته اسم نه ویني او هر څه هغه اوري ظاهري ته اسم نه ویني او ټکر او نقصان در کوي او قرآن چې کله د دې ذکر کوي نو الله وایي اللهم ارجل یمشون بها آیا دایخ بیشته چې تلل کوي باغی ام لهم ایدی یبدشون بها یاد دای لاس سے چې نیول کوي باغی ام لهم اعین یبصرون بها یاد دای سترګې شته چې لیدل کوي باغی باندې ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها یاد دای غوږونه شته چې اورېدل کوي باغی دا تاسو چې را مدد کوی او را مدد چې ورته وایي په غوږونو اوري غوږونو باندې خو خاورې پرتې دي نو الله وایي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا هغه کسان چې تاسو یې بغیر د الله نه را مدد کوئ ستاسو غونډه کې بندیګان دي وای بوتان را مدد کول دا بوتان خو هغه د نیکانو بنیانو شکلونه جوړ کړیو او دې ته د هغه روح راځي موږ د توایو او دی الله ته وایي هغه به شکل جوړ که بوت به جوړ که او دې ته د نیک بنده روح راځي زمونږ پښتانو هغه شکل هم نو قبر له وتلله او به د شپې د ولی روح هغه راځي د مړي روح راځي هغه په بلای ناستی وظیفه زر ورکا ځکه بیا په تیار کیږي
مولای سے باوتوي وظیفه زر ورکا بیا په د تیار کیږي چې واپس ځي نو چې دا به ورته ولوي دا ځکه چې وختي وظیفه ورکي موږ به کور پخو نه او که وختي نه نو بیا خو به موږ پخ کړي بیا یې څه فایده نشته به وختي وظیفه ورکا د مړي روح راغلی او په دیوال ناست دی بیا پې تیار کیږي روح واپس نه راته هغه مړو هغه د تا پې جنازه کړې وه تا ښخ کړی و او دی به وي روحونه راځي او کارونه کوي بعضې مولیانو به پکې وي د اولیاو د روحونو میټینګ کېږي نو هغې ته د نبي علیه السلام روح هم راځي او هغه د دنیا د کارونو دپاره بیا جرګه کوي او د دنیا کارونه هغه سرته رسوي د الله کارونه یې راغستي هغې اولیاء کرامو له ورکړي دا یې خو عقیده وه او دا عقیده وه چې وی پیر هر څه دی بس موږ روجې ته حاجت نشته چې پیر دی بس هر څه برابر دی پیر به د جنت ته بیایي دا خو دی عقیده ګرځېدلې وه عمل دې حد ته رسېدلی و چې د خدای کتاب باندې خو اډو پوهېدل نه د خدای د کتاب نه اډو خبر نه و او نه څوک چې د خدای کتاب یې ورته ښیلی و الله فضل وکړ د خدای کتاب درسونه شروع شو او نن الحمدلله ثم الحمدلله په دې پټو کې هم د قرآن کریم درس دی په دې بانډه کې هم د قرآن کریم درس دی ما چې کوم آیاتونه لوستي وو پای کې هم الله دغې ته اشاره وکړه چې الله فرمایي فکأی من قریة اهلکناها ډېر د کلو نه موږ هلاک کړي دي ولې وهي ظالمتون دی ظالمانو نو دا کلی روان شه په چتونو کوی شړ پاتې شو هغه بنګلې چوناګه چې یو مضبوطې هغه پاتې شوې افلم یسیرو فی الارض نو دی نه ګرځي دنیا کې چې وګوري فتکون لهم قلوب یعقلون بها چې دی زړونه یو په هغې لږ سوچ وکړي او آذان یسمعون بها غوږونه یې په هغې باندې لږ واوري فإنها لا تعمى الأبصار الله وی حقیقت کې د سترګې نه دي ړاندې حقیقت کې د زړونه ړانده شوي دي هغه زړونه چې سینو کې پراته دي زما وروڼو د خدای کتاب زده کول غواړي چې د الله کتاب هم زده که د دنیا په ژوند به هم پوه شئ د دنیا ژوند به د خوشحالۍ شي د آخرت ژوند به د خوشحالۍ شي او چې د خدای کتاب هم نه زده کړی نو دنیا کې ځناور هم خوراک کوي او بیا پې مرګ راشي او مړ شي تا هم خوراک وکړه او دنیا نه به لاړ شي نو تا ځان سره څه وړل هغه شی اوسه چې هغه ستا د ګټې دی او هغه دی د الله کتاب د خدای کتاب زده کوي د خدای کتاب ته کښېنئ او تاسو خوش قسمت ای سلیمان بھائی دلته درس کوي ټول ورته کښېنئ د خدای کتاب ته نه زده کوي ترجمه د قرآن زده کوي چې سبا قیامت کې الله ته ویلی شي چې الله زه خو قرآن ته ناستم او ما ستا کتاب ویلی او ما زده کړی و د دنیا ژوند به هم د خوشحالۍ شي د آخرت ژوند به هم د خوشحالۍ شي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ د قرآن او د سنت خادمان وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین